ساقي جان خلاف اف آی آر هم شوی دی په پاکستان ته ریپورټ کیږي د کې څومره حقیقت دی تاسو ته څومره معلومات دي دغه راته اف آی آر خو په بشمیره شوی اوس ریسنټلی په الحمدلله او شو دغه اف آی آر په تحت به ان شاء الله ولزیز دی ریپورټ کیږي ان شاء الله او د سافټ ویر به سبل شانتي ان شاء الله ول سافټ ویر وی چې د دې سافټ ویر اپډیټ نه پس په څوک د پاکستان د ځمکې پسې د پاکستان د فورسز پسې او په خصوصي توګه علماء کرام پسې وسوک ان شاء الله ولزیز دا مجال هم نه کوي چې دا څه بکواس کوو. السلام علیکم ګرانو کتونکو جلال صافی ما موجود ما دا وخت په مردان کې د حنیف بای سره ملک حنیف اوان صاحب تاسو به ګورئ په سوشل میډیا ډېر اکټیو دی نن سبا خاص کر دغه ټیک ټاکرانو خلاف چې کوم دغه بکواسیات شروع کړي په حاشي پروموټ کوي د هغې خلاف دوی او د دوی ټیم شاهنام خان چې د چا تعلق د هیومن رایټ سره پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټ سره دوی د دغه ټیک ټاکرانو خلاف یو جهاد شروع کړی یو आवाज پورته کړی په دې کې بلا اف آی آر هم شوي دغه په هاش ټیک ټاکرانو جنکو خلاف د کم په هاش ټیک ټاکران الکان دي د هغې خلاف هم دا وخت ریسنټلی یو واقعه شوې ده په سعودي عرب کې یو پاکستانی دی ساقي جان په نوم دغه مشهور ټیک ټاکر دی هغه انداز چې کوم دی څه حده پورې به ټیکې مې خو زیات تر د هغه چې کومې ویډیوګانې موږ ګورو نو هغه د پاکستان د ادارو خلاف دي د پاکستان د علماو خلاف دي دا هم د هغوی یو ویډیو راغلی په سوشل میډیا ګردش کې حنیف بای د هغې اګینسټ یو ویډیو هم کړی د هغې باره کې خبرې اترې کوم خبرې وکړي حنیف بای اول خو یو جهان مننه ټیم تھینک یو جی تھینک یو موسٹ ویلکم جی اینی ټایم او دا تاسو چې کومې خبرې وکړي نو د هغې کې زما یو دو خبرو سره اختلاف دی جی یوه خبره دا چې تاسو ووایئ چې ساقي جان پاکستانی دی جی نو که دا پاکستانی وي نو ده به ځان پسې شاته بیرغ نه لګوي زه د بیرغ ورې قطعا خلاف نه یم زما دپاره د افغانستان سیمه داسې ده لکه زما مورنۍ سیمه او هغه ځان ته پاکستانی وایي نه نو چې هغه یو سړی ځان ته په خپله پاکستاني وایي نه نو مونږ یې ولې هغه د پاکستاني په حیث باندې ریپرزینټ کوو مونږ د پاکستاني په حیث باندې د سره ساقي جان چې دی هغه مونږ پاکستاني تصور کوو نه ځکه چې د یو کور مشر وي لکه زما والد صاحب دی ستاسو والد محترم دی او یو زوی روچت شي او د خپل پلار مشري نه مني نو هغه بیا د هغه کور فرد نه دی څنګه چې زمونږ فیلډ مارشل دی زمونږ عاصم منیر دی هغه زمونږ د پاکستان فیلډ مارشل دی او هغه پسې چې دی کومې ردې بدې خبرې کوي علما زمونږ دپاره د پلار درجه لري زمونږ مشران دي هغې پسې چې دی دا کم بکواسیات کوي په کومه طریقه باندې دا کنځلې منځلې کوي زویم دا نه د اسلام په درجه کې دی نه پاکستان په درجه کې او نه د پښتو په درجه کې نو دا څیزونه چې کوم دي نو په دې باندې به مونږ الحمدلله خپل کار کړی دی بیا به هم کوو تر کومه پورې زمونږ دا ساګانې ځي راځي نو مونږ به انشاءالله العزیز د دغه کنسلمارانو د دغه بکواسیات کوونکي کسانو خلاف به انشاءالله العزیز قانوني کاروایي کوو ښه جی دا سوشل میډیا باندې پوسټونه ګردش کوي چېرې د دغه ساقي جان خلاف اف آی آر هم شوی دی په پاکستان ته ریپورټ کیږي دې کې څومره حقیقت دی تاسو ته څومره معلومات دي دغه راته اف آی آر خو په بشمیره شوي اوس ریسنټلی په الحمدلله او شو دغه اف آی آر په تحت به انشاءالله العزیز دی ریپورټ کیږي انشاءالله سون دغه زیرې به هم تاسو ته زموږ د طرف نه ملویږي چې کله پاکستان ته راشي انشاءالله العزیز د نورو سافټ ویر اپډیټ شوی دی هغې کې څه نه څه لکه د مینې دغه سره ټریټمنټ شوی دی او د سافټ ویر به سبل شانتي انشاءالله سافټ ویر وي چې د دې سافټ ویر اپډیټ نه پس په څوک د پاکستان د ځمکې پسې د پاکستان د فورسز پسې او په خصوصي توګه علماء کرام پسې به څوک هم انشاءالله العزیز دا مجال هم نه کوي چې دا څه بکواس کوو دغه شیخ ادریس صاحب دوی ټارګټ کړی دی دا خو یو داسې هستي ده زموږ په دې علاقه کې په 400 کې یا په دې ټول اشنغر کې په دې ټول کې پی کې کې به موږ یاد کړو چې لکونه شاګردان هغوی لري او هغوی که لاره کوڅه کې تاسو وینئ څوک چې څه فنکشن له راولي د هغوی لاسونه خلک ښکلوي نو هغه هم ترې پاتې نه شو بیا په دغې په اګینسټ کې د علماو یا د هغوی چې کوم طالبان دي کوم شاګردان دي د هغوی هغه هم غوسه به هم تاسو په سوشل میډیا لیدلي نو څه ګڼئ چې شیخ ادریس صاحب په دغه هکله څه موقف جاري کړی یا نه څه پکار دی هغوی او ډېر ماشاءالله الله والا کس ته هېڅ هم نه دي ویلی بلکې د هغې نه پس د هغې هېڅ قسمه رد عمل نه دی راغلی دا خو زما او ستا په شانتې د هغې سره مینه لرونکي خلکو د هغې دپاره ټرنډ اوچت کړو چې کومو خلکو هغې باندې د هغې بدتمیزي کوله هغې سره بد اخلاقي کوله الحمدلله دا زما او ستاسو د ایمان جز دی چې د هغې دپاره مونږ اواز اوچت کړو هغې خو ګوره هغې خو په خپلو بیانونو کې ویلي چې انبیاء کرام خلکو د خبرو نه دي خلاص شوی نو دغه غریبانان خو لکه زمونږ په شانتې انسانان دي عام او عالمان دي دا خو د هغې ډېره الله رب العزت غټه سینه ورکړې ده چې دغه سړي پسې او دغه خلکو پسې د سره د هغې د طرف نه هېڅ قسمه بیان نه دی جاري شوی صحیح ښه حنیف بای دا هم راته وایي وړاندې ستاسو چې کوم جدوجهد روان و اوس هم روان دی
چې کوم اف آی آر شوی وي ستاسو د سایډ نه په دغه په هاش ټیک ټاکرانو جنکو باندې هغه کې څه وشو او مزید ستاسو کوشش سره مزید مخکې بس ستاسو لای عمل یاره 75% الحمدلله دغه ټیک ټاکران کنټرول شوي دي دغه کې بلا کسانو گرفتاریم شوي دي اوس پم کیږي بیا بم کیږي مونږ خپل جدوجهد درو نه خو دا د چې لکه څه کارونه ضرور شي څه په قلاره کیږي څه داسې کارونه دي چې باغې کې لګوندګي ټایم لګي څه خلک ابراډ ناستي دغه خلکو خلاف هم الحمدلله زموږ د ادارې د طرف نه باقاعده کار روان دی دغه چې کوم کنسلماران دي د دین علاوه د دې چې کوم نور سپانسرډ خلک دي نو ان شاء الله ولزي دا چې کوم کسان تاسو له ټیک ټاک باندې ښکاري دا نه بلکې د دې پسې پوسټ چې کوم گیفټران دي دا غي خلاف هم کریک ډاون روان دي خو دغه سيزونه لا مونږ ډیسکلوز کوو ځکه نه چې بعضی کیسونه په عدالتونو کې دي بعضی داسې سيزونه چې هغه مونږ ښکاره کوو په دې وجه نه چې دغه خلک چې کوم دي دا به سایډ لاین شي جی انیب بھائی اخره کې نوجوانان کوم چې یوت ته نو هغوی سوشل میډیا استعمال زیات کوي تاسو ګورم زیات میسج څه ورکوي نن سبا چې دا کوم دور د سوشل میډیا دغه حاشیه کوم نوجوانان دي کوم سټوډنټان دي دغه موبایل استعمال کوي سوشل میډیا ګوري تاسو میسج وته څه دي زما میسج ټول یوت ته ټول ملګرو ته دا دی چې تاسو پوزټیو سيزونه پورټریټ کوئ او ګوره چې کوم انسان په حق باندې غنا نو هغه سيزونه الله رب العزت هغه کې د ایمان جذبه می او هغه کې الله رب العزت برکت می خي غنا کلهږي خو الله رب العزت په هغه کې ډیر زیات برکت خي او کنه دغه شانته د ناجیز سيزونه نو تاسو به ډیر داسې ټیک ټاکران کتلی چې شپږ میاشتې درې میاشتې په ټرند کې وي خدایي نه پس داغي نو نشان هم نه سو کې بس سایت تکي نو موږ دغه خلکو ته وایو چې د غلط کار غوړي غلط انجام دي بالکل غلط لار اختیار نه کې په صحیح کانټینټ باندې راشه خپل کاروبارونه په چلوي خپل نور داسې خپل تاسو چې صحافیان دی غیدي په خپل صحافت ته فروغ ورکي کاروباریان دی غیدي په خپل کاروبار ته فروغ ورکي څنګه چې انګريزانو دا ایپس د خپل کاروبار د پاره د خپل ځان د پاره د بهتري او سبب ګرځولې دي نو د قشان د زما د پیغام دی د یوت د پاره زما میسج دی چې بی پوزټیو ډیر مننه حنیف بھائی خوشاله شي کتونکو د حنیف بھائی خبره تاسو اورئ تاسو د دې خبرو سره څونه اتفاق لري کمنټس کې خپل رائے موږ سره شیر کړئ دغه پیغام مخکې هم شیر کړئ هغه نوجوانانو ته چې کوم میسج دی دغه نه هم سبق والي ځکه تاسو د خلینا راوتی خبره دا ټول ریکارډ کیږي د سوشل میډیا د لارې چې تاسو سوای په دې ملک به ادارې شته قانون شته عین شته تاسو خلاف هر قسمه قانوني کاروایی هم کېدای شي نو خپل خبره اولی وایتلې او به د خلینا روباسي نو بالکل دغه میسج تاسو په نوم چې اول سوچ کوئ بیا وای او رښتیا وای خاطر بعد وریالیو سي الله فهم